عظمت الله عمرزي خپله لوبډله په هسکو شپږیزو تر بریا ورسوله. د کرکټ درنو څارونکو ستړي مشئ. په 10 اوریز لیګ کې 10مه لوبه د چینایي او د نارترن واریورز لوبډلو ترمنځ ترسره شوه چې دغه لوبه نارترن لوبډلې په 7 ویکټو وګټله. په دغه لوبه کې چینایي لوبډلې د 15 لوبغاړو په سوځېدو پوره 10 اورونو کې نارترن لوبډلې ته د 100 منډو هدف ورکړ. په دغه لوبه کې چینایي توان دیاردوسن 4 منډې په 15 بالونو باندې وکړې. جوشوا هارویبران 15 منډې په 4 بالونو وکړې چې یوه 4 ووهله. کریسلاین به تر نورو ښه وځلېد، 19 منډې 25 بالونو باندې وکړې، 15 4 وهلې. دوی ته راجاپکسا تر نورو ډېرې منډې وکړې، 41 منډې په 21 بالونو وکړې چې 2 شپږیزې او 15 4 وهلې. تیسارا پریرا 4 منډې په 4 بالونو باندې وکړې. دان لاوارنس 1 منډه وکړه. د نارترن لپاره په توپچونه کې بولټ په 2 اورونو کې 11 منډې ورکړې، یو لوبغاړی وسوځاوه. ثاقب محمود په 2 اورونو کې 14 منډې ورکړې، د هم یو لوبغاړی وسوځاوه. فرید احمد ملک په 2 اورونو کې د 24 منډو په ورکولو سره 1 ویکټ ترلاسه کړه. عظمت الله عمرزي په 2 اورونو کې د 20 منډو په ورکولو سره ویکټ وانخیسته او عزیر خان په 2 اورونو کې 23 منډې ورکړې، د هم ویکټ وانخیسته. نارترن لوبډلې یاد هدف 8.3 اورونو کې د 3 لوبغاړو په زیان سره پوره کړ. د نارترن لپاره په توپوهنه کې براندون کینګ 25 منډې په 15 بالونو وکړې چې 2 شپږیزې او 2 4 پکې شاملې وې. مونرو په 0 باندې وسوځېد. چارلس 52 منډې په 23 بالونو وکړې چې 4 شپږیزې او 15 4 پکې شاملې وې. شیرفان راترفورد 3 منډې په 8 بالونو باندې وکړې. په وروستیو کې عظمت الله عمرزي په 4 توپونو د 2 هسکو شپږیزو په مرسته 14 منډې وکړې او دغه لوبه په 2 سترو شپږیزو سره وګټله. د چینای لپاره توپچونه کې نووان توشارا 2 اورونو کې 24 منډې ورکړې او یو لوبغاړی وسوځاوه. محمد احسان هم 2 اوره ترسره کړل چې د 14 منډو ورکولو سره یې لوبغاړی ونه سوځاوه. صابر علي 1 اور کې 14 منډې ورکړې. تیسارا پریرا هم 2 اوره ترسره کړل او د 26 منډو په ورکولو سره یو لوبغاړی وسوځاوه. اکیلا دننجایا په 1.3 اورونو کې 14 منډې ورکړې، د هم یو لوبغاړی وسوځاوه. د یادو سیالیو 11مه لوبه به د ډکن ګلاډیټورز او ټیمې ابوظبي لوبډلو ترمنځ ترسره شي.